بسم الله الرحمن الرحیم. من مننا بمعروفه افسده. من مننا هغه څوک چې یاداش یې وکړو بمعروفه د خپلې نیکۍ افسده نو هغه خراب کړه. په دې سبق کې چا سره د خپل احسان او د نیکۍ د یاداش خرابې ذکر کړی دي چې یو بنده د بل چا سره احسان وکي او بیا هغه احسان ورته یادوي نو په دې کې دوه نقصانونه وکړل. یو دا چې کوم بنده ته دا احسان یاد کو نو د هغه تحقیر یې وکړو او الله پاک په دې باندې ناراضه کیږي. دویم دا چې کوم احسان یې یاد کو نو د هغې ثواب یې هم ځان له ختم کو. نو موږ له پکار دی چې چا سره احسان وکړو چې بیا یې ورته نه یادو. من من بمعروفه افسده. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې من د باب نصره ینصرونه د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده. منون مصدر راځي معنی د احسان کول. معروفون د اسم مفعول صیغه ده معنی د ښه کار کول، ښه خبره کول. افسده د باب افعال نه د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده او د دې مصدر افسادون راځي معنی د خرابول، بربادول. من من بمعروفه افسده. د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، من فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، بمعروفه کې با حرف جار، معروف مضاف، هی ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د با حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو د فعل منن پورې، فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول لپاره، موصول سره د صلې نه دا مرفوع محلن مبتدا شو. افسدا فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، هو ضمیر مفعول به، فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه مرفوع محلن دا خبر شو د مبتدا لپاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.